السلام علیکم. امید کوم چې ټول به روغ او جوړ یاست. ما ته کله کمنټ راسي یا میسج راسي، ما ته یایي ته په شناختي کارت باندې ټوله ویډیو جوړوي. شناختي کارت سے هټ کې نورې خبرې، مطلب په نورو معاملاتو کې سو باندې دې باندې خبرې وکړه. نو زه په دې باندې شناختي کارت باندې خبرې کوم. د شناختي کارت له چا سره نه یا د چا د بچیانو بې فارم نه، هغو ته کوم مشکلات دي، هغه د کوم مشکلات سامنا کوي، د هغه مشکلاتو او د نه شناختي کارت نقصانونه زه تاسو سره پیش کوم. بیا به تاسو ته پته ولګېږي چې زه په ویډیو جوړوم د په شناختي کارت په حواله سره د هغو خلکو رهنمایي کوم، هغو خلکو په پریشاني لرې کولو دپاره زه آخري حد تک کوشش کوم او کوم چې بیا له ماجې کېږي هغه له دوی سره زه کومک هم کوم. شناختي کارت چې له چا سره نه یا د بچیانو بې فارم نه، هغه په پاکستان کې کوم کار کوی سي، کوم نسی کولی. کوم کار چې نسی کولی هغه به زه داسې هغه مین غټ کارونه در وښیم چې دا کارونه نسی کولی، لکه سکول نسی ویلی، پراپرټي خرید و فروخت نسی کولی، بینک اکاونټ نسی جوړولی، سرکاري ملازمت نسی کولی، سفر نسی کولی، ټرین کې سفر نسی کولی، په بس کې سفر نسی کولی، په جهاز کې سفر نسی کولی، حج عمره ته نسی تللی، له خپله یوې صوبې تر بلې صوبې پورې دی چې ځي مسله ده ورته. دی په کرایه باندې کور نسی نیولی، دی کوم داسې کار ده اوس پاته کوم کارونه سول، علاج نسی کولی، بچیانو باندې سکول نسی ویلی، نو کوم داسې کار پاته سو چې هغه د روزمره د ضرورت کار ده او دا یې کوی سي. یو کار هم نسی کولی. اوس نقصانونه دا نقصانونه دي، دا رکاوټونه دي، په دې ټولو کې ستا ته رکاوټ جوړ سي، یهاں تک د اسپتال علاج ته نسی کولی، اسپتال کې داخله ته نسی کولی. نو چې ته دا ټوله کارونه نسی کولی، ته بې معنا سوې، ته په پاکستان کې یو حیثیت نه لرې. نو دا ډېره غټه پریشاني ده. موږ او تا دپاره که د یو کاغذ ټوکړه ده، یو د کمپیوټر د راوتنې یو کاغذ ټوکړه ده، لیکن هغه ډېر اهمیت لري. د هغو خلکو لپاره چا سره نسته. اوس د ډېرو خلکو مسلې دي، د بچیانو د داخلو، د سکولانو او دغسې نورې غټې مسلې دي. په دغو کې ټولو زه به باري کې هر یو درته بیانوم. د هغه لاره دی که به در ښیم په قانوني لاره. ته به بې فارم مخکې تا جوړ کړو، اوس بې فارمه د مخکې غوندې نه ده. تر 3 کلو پورې ته د بچي بې فارم به یو جوړوي چې بچی د نادرته وړنې ضرورت نسته. چې کله هم دی د 3 کلو سو، بیا به ته خپل بچی نادرته سره وړې تر 10 کلو پورې بیا هغه بې فارم کار کوي. بیا چې کله هم دی د 10 کلو چې له هغو 10 کلو بعد بیا تر 18 کلو پورې به ته بیا بچی د سره وړې، شناختي کارت بې فارم به جوړېږي، هم به د ده ګوتې لګېږي، هم به د ده تصویر اخیستل کېږي. دا به د ده بې فارم وي له 10 کلو بعد. له 3 کلو بیا تر 10 کلو پورې به د بې فارم وي، صرف تصویر به یې ګوتې نه لګېږي. له یوه کاله له اوله پیدایش له ورځې بیا تر 3 کلو پورې به د ده صرف نوم او د پلار نوم یې د ده به بې فارم جوړ سي. دا یې اوس 3 طریقې 3 ترتیب یې ورته کښېښول. په دغه 3 ترتیبو به په دغه مرحلو کې به ته شناختي بې فارم بچي ته جوړوي. دا د صرف تا د بچي دپاره کیسه سو. بل کله چې هم تا د کور والی شناختي کارت نه وي او هغه د بل ملک یا خپل مور او پلار نه لري یا یو تاریخ هم نه لري، هغو ته به ته څه کوي، څوک به اپلای کوي، چیرې به اپلای ورته کوي. هغه داسې ده کله چې هم تا کور والی شناختي کارت نه لري، یو څه هم نه لري یا څه لري د پاکستان نه ده، اوس به څه کوې، قانوني لارې څه ده، قانون څه یایي، ته ماته په کومه لاره راسه، په کوم ترتیب راسه، آیا دا ترتیب تاسو سره شته که نسته. کله چې هم ته پاکستانی یې، کور والی میرمن دي پاکستانی نه یي، هغه د افغانستان یي، ته به دا طریقه کوې، د تا خپل ریکارډ به مکمل وي. که ته سندی سې، که ته پنجابی سې، که ته بل قوم باندې سې، پښتون سې، هټ کې پښتو دې نه ویله، بیا خو تا ته ډېرې اسانۍ دي، بیا هغه مسله نه ده دونې. کله چې هم تا پښتو ویله، پښتو ژبه دې ویله، بیا به ته څه کوې، د نن سبا په قانون په مطابق ته به د 74 ریکارډ پیښوې. اول ته
بیا به ته د کور دیوالۍ غم او فکر کوې. ته به شناختي کارډ هم پیښوې، د پلار د نیکه به تاریخ هم پیښوې. بیا به د کور والۍ دپاره اوس ته خپل ریکارډ مکمل ولرې. د کور والۍ دپاره به په کومه طریقه باندې ته درخواست جمع کوې او چیرې به یې جمع کوې. درخواست به ته وزیر داخله ته جمع کوې او هغه درخواست سره به ته څه لګوې، د تا د کور والۍ به له بهر ملک له کومه ملک چې راغلې ده. نور ملکو کوم رکاوټونه نشته. په افغانستان په شهریت والو خلکو دپاره، پښتو ویلو والۍ دپاره مشکلات دي. هغه به د هغه خپل ملک پیدایشي سرټیفیکټ لري، هغه به پاکستان ته په ویزا راغلی، هغه به د هغه خپل ملک پاسپورټ لري، هغه به خپله نکاحنامه لري چې له دې سره واده شوی ده. دا نکاحنامه به وي، دا به ټوله ترتیب وي، دا شی به جمع کېږي، هم به د تا ریکارډ جمع کېږي چې زه پاکستانی یم او زه له دې سره واده کول، واده مې شوی ده، اوس شناختي کارډ ورته جوړوم. ته به وزیر داخله ته دا شی جمع کوې. وزیر داخله که کله هم ویریفیکیشن وکړي، تصدیق وکړي، په دې باندې چې هر څو ورځې ولګېدې، 10 ورځې کې هم کوی شي، 15 کې هم کوی شي، میاشته کې هم کوی شي. دی به د دې شیانو ډاکومنټسو له امبیسي څخه په ترو باندې به دی تصدیق کوي چې دا باشنده یا دا سړی یا دا کس د تا د ملک پیدایشي ده، دا ډاکومنټس یې موږ ته راکړي دي، دا اوریجنل دي. هغه به تصدیق وشي. د هغه تصدیق بعد به د تا د کور والۍ ته یو سرټیفیکټ درکړي د نادره په نامه باندې. نادره ته به هغه وړې، تا ته به شناختي کارډ نادره والۍ له هغه بعده جاري کوي. دا یې قانوني طریقه ده. نورې طریقې خو ستا الله دې ښه ورسره وکوي له ښو خلکو سره، طریقې خو نو نورې هم ډېرې دي. دا یې قانوني طریقه ده. شناختي کارډ تاریخ 74 تاریخ له تا او له ما 78 تاریخ ولې غواړي، باید په دې باندې هم سر سره خلاص کو. کله چې هم له افغانستانه څخه پناه دپاره پاکستان ته رالل افغانیان 79 کې د روس په جنګ کې، په هغه تاریخ کې، په نادره تاریخ کې دا ولیکل سول چې دا خلک چې پناه یې راوړې ده، پناه ګزین دي، موږ پاکستان پناه ورکوو. د خلک کله هم دلته پاکستان وغواړي او په افغانستان کې امن راسي او د دې خبرې دا شی لایق سي، پاکستان څخه د دا خلک بیرته ولاړ سي، بیا به نو دوی ځي او کله څه طریقه به ځي، دوی به دا دعوه نه کوي چې موږ پاکستاني شهریت راکړه، موږ دونه وخت تیر کړو. دا هغه خلک دي چې پناه یې راوړې ده. بیا چې کله دا پناه والی خلک دغه طریقه د قانون کې رد و بدل وسو، دا خلک به بیرته ځي، د پاکستاني شهریت دعوه نشي کولی. هغو بچیان پیدا سول، هغو ودونه وکول له پاکستانیو سره، بیا یې څه وکول، پاکستان ته په ښه مقدار باندې فنډ میلاوېدو. ما هم پښتو ویله، تا هم پښتو ویله، بل هم پښتو ویله، د پښتو چې ویله د هغو هر یوه ته دا عرض وکاو، گزارش یې وکاو چې ته راسه، موږ دا کار در جوړ کړو، تا ته راشن راځي، تا علاج فری ده، تا ته فنډ راځي، تا ته پیسې راځي. هغه یو پاکستان غریب و، بیا د پاکستان کې اوسېدونکي پښتانه غریبان ول، بیا انپړه ول اکثره، هغو دا کارډونه جوړ کړل، وار دوه وارې به دوی ته فنډ هم راغلی، پیسې به هم راغلي. اوس یې هغه تبه باندې دغه پښتانه چې له 1979 له مخه په پاکستان کې ول، هغه هم په دې تبه ونیول. اوس دا پریشاني جوړه ده، ویني کیسونه راغلي دي ډېر. نو هغه چې د ټیم لګېږي، خو مني به مې قانون هم د پاکستان قانون، عدالت، وزیر داخله، ټول سیستم به دا شی بیرته مني. ولې غفلت دوی کړی ده، ناجایزه سیستم کړی ده. پښتون ته یوه کارډ، یوه سیستم ور جوړونې بعد دویم کارډ ولې ور جوړوي، سوال پیدا کېږي. او که را جوړ کړي اوس یې ختموي ولې نه؟ او دونه ډېر کارډونه مني، دا یو کارډ هغه نه مني، یو کارډ پی او سی، پی او آر، ای سی سی کارډ مني. الله به ټوله خیر کړي، کوشش به موږ کوو. تاسو دعا پکار.